قدرمن کاتین کې السلام علیکم. نن زموږ میلمه دی پټان عبدالخالق چې تعلق یې د کرم ایجنسی سره دی، د پی ټی آی رهنما دی او د کرم ایجنسی دپاره د ډیر زیات خدمات دي. پټان عبدالخالق په 2018 کې پیښور گورنر هاوس مخې ته یوه دھرنه ویر کړله سره د خپلې علاقې د خلکو او په هغه کې حکومت ته څه ډیمانډز کښېږدول. هغې حکومت د دوی سره واده وکړله، هغه د دوی هغه دھرنه ډیره کامیابه او پرامن وه. هغې نه بعد هغه څه وشول او د دوی سره چې کومې وعدې حکومت کړې وې هغه پوره شولې او که نه شولې پوره، په دې باندې به نن موږ د پټان عبدالخالق سره خبرې کوو. پټان عبدالخالق صاحب په خپل پروګرام کې هرکلی درته وایو. ډیره مننه چې تاسو رالی او زموږ پروګرام کې مو شرکت وکړو. ډیره مهرباني. ډیره مننه. بریالي اوسو برکي صاحب. پټان عبدالخالق صاحب د تاسو په 2018 کې تاسو یوه دھرنه ورکړله په گورنر هاوس پیښور کې او خپل څه مطالبات مو ورته ایښي. په دې باندې موږ یو پروګرام جوړ هم کړی و. دې دھرنې نه بعد تاسو سره چې کومې وعدې د حکومت د طرفه وشولې هغې کې څومره حده پورې دوی دا خپلې وعدې پوره کړلې او څومره یې نه دي پوره کړي تر اوسه پورې؟ برکي صاحب ډیره مننه. شکریا د کو چې تاسو د مو د خور د ځپلي خلکو اواز وچېته او بیا مو غوندې خلکو ته تاسو ټیم راکړل. برکي صاحب چونکې مو کومه دھرنه ورکړې وه 25 اپریل 2018 باندې 3 ورځې پریس کلب مخې ته پېښور، هغه کې مو بیسیکلي 4 مطلبې ایښې وې. څه یو د ړنګو کورونو سروي وه، دویم هغه خلک چې هغه علاقې ته وفا شوي وي هغه ته واپسي کوم پیکیج و 25,000 هغه نه وي میلاو شي. دریم هلته موږ داسې خلک ابود دي چې هغه موږ سره ایجنسي کې 400 کلونه ابود دي خو ایډرس یې د خیبر یا د نورو ایجنسیونو. او دې نه علاوه موږ بله مطلبه دا وه چې سره موږ سنټرکونو دپاره یو نادره دفتر 2.5 لکه نه زیات ابدي مو لرو. نو هغو بنیادي مطلبو کې اول چې موږ کوم کورونو سروي دي هغه د خدای په فضل سره روانه دی. او زه به دا وایم د دھرنې نه بعد مو تقریبا د 50 کروڑ پورې به د مو کورونو سروي شوي. مته دې کې به زه دا وایم چې سره مو سره کوم پړچم کې نو د هغو سروي څه کوم کاغذي په صورت کې مو سره موجود او هغه اول حکومت نه اکسپټ کول. مو دھرنې نه بعد هغه مو سره اکسپټ کړه چې کوم لیست مخکینی څه لیکلی شوی دی ترو انتظامیه یا نور ډپارټمنټ باندې په هغه باندې کور شروع شولو. دې نه علاوه مو چې کوم د نور کمون دی دې کې هم سروي شروع دی، خو سروي شروع دی خستو دی ډیلا دی سلو پروسس کې کېږي، ډېره سلو پروسس کې دی. سره 2017 نه لکه سروي روانه شي بیا ټایم ټو ټایم باندې هغې کې بریک رسي، میاشته بریک هم رسي، 2 میاشتې بریک هم رسي. دې حوالې سره مو بار لکه ریکویسټ هم کوو سره مو سروي دی تیزه کړلی شي چونکې علاقې کې بارانونه روان دي، واورې وشولې، ګلي وشولې. نو سړي ته د کور ضرورت خو په همدې صورت کې چې هغه خپل بچی بارانه نه وساتي، کالج ضرورت خو په دې صورت کې چې خپل بچی د بارانه او د ساړه نه وساتي. مو د خیچات ضرورت په همدغه وخت کې کېږي چې موږ خپل بچي د بارانه نه، د ګلي نه، د سختي نه وساتو. نو د حکومت مو بار دغه کوی سره که چېرې تاسو سروي تیزه کړلی شي او دې دپاره تاسو سروي دپاره خپل تحصیلدار واخیستلی شي نو د مو سروي میاشتې نه مخکې کمپلیټ کېدلی شي. یعنې دا شوه چې د سروي دپاره د بیل تحصیلدار ولګوي چې هغه صرف دغه کار وي چې سروي به ګوري، نور کارونه به نه ګوري. بېشکه برګي صاحب چونکې او علاقه داسې دی ډېره وسیعه دی، نه هره کم مسالې کې پېښېږي 3.5-4 لکه ابدي لرو. نو یو تحصیلدار به هغه یو سروي کې یا به د علاقې کوم دفتري کارونه دی هغه دی. نو مو بار نو اوس ریسنټلی کمشنر صاحب سره مو ملاقات شو، کوارډ کمشنر ډي سی صاحب سره، ایس ای سره، دغو ټولو سره مو میټینګونه وشو. نو مو دغه باندې زور ورکړی چې مو دپاره سروي دپاره د خپل تحصیلدارانو واخیستلی شي، د سروي پروسس تیز کړلی شي. هغو وعده کړې چې انشاءالله زر نظر به دا تاسو ته مو پرووایډ کوو تحصیلدارانو. بلکل. نورې مسلې چې کومې ستاسو بیان نورې دا دی چې مو لکه اوس سروي روانه موږ ته ویل سره د سروي نه بعد ډېر خلک دا یایي سره تاسو دھرنې څه فایده راوسته چونکې ګراونډ ریالټي باندې پاته خلکو ته شتون لري. زه دا یم چې مو سروي اوس هم روانه دی چې هغه سروي چې د دھرنې نه مخکې هغه بند وه کمپلیټ وه سره دغې علاقې سروي به نه کېږي. نو زه یم چې مو علاقې کې چې کوم کار روان دی یو قوم ته تقریبا 28 کروڑ، بل ته 21 کروڑ نوره د مو سروي روانه دی. دا د دھرنې نه بعد د مو کورونه ماته په سروي کې روان. بل دا مو کوم واپسي متصرینو هغو ته واپسي چې کوم پیکیج و 25,000 هغه نه ومیلا شوی 5 کروڑ د ریسنټلی تېره شوي 3 ورځو مخکې دی ریلیز کړی ډي جی ایف ډي مې او باقاعده هغه دپاره
MOU یې ساین کړلی شوه جې سره انشاءالله هفتې کې نه به سنټرل کوروم څومره هم 4000 متاثرینو دپاره کوم WAFC پیکیج دی 5 کروڑ هغه به انشاءالله هغه باندې هم 25,000 چې ورکولی 25,000 هغه به انشاءالله ریلیز شي هفتې نه په دې سره ټول پروسس کمپلیټ شول ترو سیم په ترو باندې به موږ خلکو ته میلیږي بله دنه یمو درنه کې موږ غواړو ډیمانډ او سره موږ سنټرل کوروم چونکې 3.5 لاکه پرې بدیل لرو موږ نادره دفتر نشته دی اوس انشاءالله امید دی په دې باندې کار روان دی او ډېر زر به سنټرل کوروم دپاره د سنټرل کوروم خلکو دپاره یو د نادره دفتر قایم کړي. دې دپاره مو ځای مې ټاکلی دی چې سنټرلی لوکیټډ وي د نږدو خلکو ته سہولت پکې ورکوي چې ځای مې مو ورته کتلی دی انشاءالله ځایونه خو سنټرل کوروم کې مختلف ځایونه دي خو موږ کوشش دا دی سره داسې ځای کې چې هغه ته له ټولو علاقې د موږ سره وړه کمونه چې دوی رسوي ورته کېدلی شي او داسې ځای انشاءالله موږ باقاعده ډپارټمنټ سره شیر هم کړي دي سره دا پوینټونه دي که دغه ځای کې تاسو د نادره دفتر هغه کړو نو دا به کېږي نو هغه باقاعده هغه هم په د خیال کې شته دي سره دا ځایونه صحیح دي او دې نه علاوه په وخت ټایم کې موږ دا کې سره موږ علاقې کې هغه خلک چې هغه غیر قومي مته کوروم کې 400 سال نه بعد هغه دپاره نو هغو ته انشاءالله کار روان دي سره انشاءالله په هغه باندې بیا افریدیان چې تاسو یادول چې افریدیان دی بلکل انشاءالله اوس هغه خبرې چې کوم دی حل طرف ته روان دي الیکشن وشولو 2018 کې په هغې کې ستاسو په لوور کوروم کې نور خلک هم امیدوارانو تاسو هم امیدوار وئ خو تاسو پکې د بابای کوروم په حق کې کېناستلی ډېرو خلکو دغه وینا ده چې تاسو هم پکې څه پیسې میسې اخیستي دي او بل خبره دا ده چې ستاسو په نظر کې وجوهات څه د دې الیکشن د بایللو بلکې چې الیکشن داسې دور وي چې هغه ټایم کې په خپل علاقې په بیس باندې خبره کوم مشر هم پیسې ته منډه کوي کشر هم پیسې ته منډه کوي ملک هم هر یو سړی د پیسې په لالچ کې نو په دې صورت کې که یو کس یو ځواني هغه به څنګه هغه به یو دې شي نه یو شکایت نه به باج پوتې شي سره دا به پیسې نه خلي هلته ټول د پیسې موسم د خلکو یو خپل رای کېدلی شي اواستل مو سلیکشن کې مو خپل کوم امیدوار سپورټ کړی مو د PTI دپاره سپورټ کړی دی هغه په خپله هم قسم کولی شي پټان عبدالخالق چې د هغه ملګري د هغه زموږ څومره پیژنګلو دي هغه په مو باندې قسم کولی شي سره عبدالخالق یا پټان بابا نه پیسې نه دي خیستې نو دا زه هم کولی شم ایمو چې کوم امیدوار دی هغه هم کولی شي چې عبدالخالق ته په نستي باندې یا عبدالخالق ته په سپورټ کوونې باندې ما یوې نه 1 کروڑ په یو هم نه دی ورکړ خو چونکې پروپیګنډا هر صورت کې کېږي هغه د دپاره کې چې د مو په منځ کې توړ بریک راولي د اپوزیشن دپاره بیا هغه ګاټي نو دې وجې نه زه ټول څومره هم ملګري داسې هېچا سره ثبوت نشته دا صرف زباني خبرې کې هر یو سړی کې په سوشل میډیا باندې خلک کې او دې مو ته ډېر ملګري هغه کې نن تو په ترو باندې زه ټول هغه ملګري چې هغه مته مو پېژندي او مو سره نزدګیر پاتې شوي دي هغه ته هم دې شي کیفیت شته دی سره پټان عبدالخالق هېڅکله نه د شي کولی شي او نه داسې مسو شته او نه به اوس وي او نه به بیا او بلې تو خبره پوښتنه وکړه سره الیکشن بیه کول څه واجه کېدلی شي اصل کې پښتو کې یوه خبر چې دوه سړی هغوی ګوار کې هم یو به وکړي څومري څه کمزوري موږ کې وي ټیم ورک نه وي پلینینګ نه وي فیصلې څه کله په میرټ ونه شي او سینیرز هغه دپاره سنجیدګي ونه خلي د علاقې چې کوم رسم رواج د علاقې کوم مشر د علاقې کوم حالات وي هغه ټول سړی مد نظر کې راولي بیا په هغه په بیس باندې یو ډیسیژن وشي نو بیا هغه فیصلې رنګ راوړي او زه به دا وایم چې څه غلطي د مو سینیر وکړ څه بیا ټیم ورک نه د دې وجې نه یې مو څه کوم سیټ هغه مو وبایللو عبدالخالق صاحب د فاټا مرجر نه بعد چې کوم صورتحال ډیولپ شوی دی په هغې کې فاټا کې هیڅ قانون نشته د یو قانون لاندې هم کار نه کوي سپریم کورټ چې کوم دی هغه چې کوم انټرم یو ریګولیشن یې جوړ کړی و هغه هم نل انوایټ کړی دی او زوړ سیسټم دی هم ختم دی نو موجوده صورتحال کې د تاسو سیستم څنګه چلیږي او بل اوس خو حکومت هم ستاسو دی د PTI حکومت دی اختیار هم د دوی په لاس کې دی نو تاسو څه وایئ چې په دې کې به مخکې به د دې څنګه صورت راووځي د خیر لاره به راووځي که نه دغسې به دا بې موره بې پلاره فاټه دوی دغه کوي ټریټ کوي برکي صاحب د بل ورځې پروګرام کنونشن صدقه سر مو صوبایي قومي او صوبایي دواړه سپیکرزو کې نوست نو مو هلته دا خبره هغو ته وکړله
څه د پښتانو قبایلو یا د پاټه خلکو اخري امید دغه دی. اخري امید مو تاسو سره تړلی دی. که چیرې تاسو هم د مو امید پوره نه کړو نو د موږ د ژړا او د فریاد بل ځای شته نه دی. پاټه مرچ کون څخه موږ دا سوچ سره مو باندې به د ترقي دور شروع شي. مو پښتني والا خلک وغه شي. ګورنمنټ به مو ایجوکیشن سیکټر کې مخکې کې، هیلث سیکټر به د مخکې کې، دا نور ډیولپمنټ کړنه. یا حتی زه به ته دا وایم چې اوس دا صورتحال چې موږ په دې باندې اړونه چې موږ فریاد چاته یوسو، موږ د درخواست چاته یوسو، چاته څه درخواست کېږدي هغه یې ما څه اختیار نشته. بل چاته چې زموږ مخکې لاین اډر سیکرټري سره ورغلي وو هغه مو ته ویل سره ما سره اختیارات نشته، ای سی ایس تاسې هغه یې ما سره اختیارات نشته. یعنې تاسو چاته خپل فریاد اوس هم موږ د فریاد جایه یو روان دي ته خفا یو سره فیوچر خو د مو ذهن څه مزید مو نورو تیارو ته لاړ نه شو. مو ته څه کوم باغونه خیلي شوي، مو ته کوم خبرې کړلې شوي. زه د خپل سینیر نه مو ډېر ګیله شو که چیرې د مو روان وخت هم د ایجوکیشن بهتر نشي، روان وخت کې د مو هیلث بهتر نشي، روان وخت کې د مو جوان نسل بې تعلیمه کټه نشي، روان وخت کې د مو هر یو هغه شی چې هغه د مو ترقي سره تړلی هغه که ډېره کم بې پوښتنې بې لارې وي نو ذهن د مو دپاره ډېره مشکل دی. او پاټه زه به دا وایم د مو غار د سونې دی، ایمو غرونه، ایمو خاوره، دا د هر کم معدنیاتو نه، دا د هر کم سهولتونو نه خودکفیله دی. خو ضرورت دې خبره دی سره د مرچر کونې سره به آیا دا سهولتونه موږ ته راکړلی شي که نه، موږ به ترقي په لارې روان کړلی شي. نو امید لرو دا شی به وشي، خو په دې لحاظ موږ ته څه په سترګو څه نه رسي. او تاسو سره څه وعدې مادې دوی نه دي کړي ستاسو مشرانو د پی ټي آی مشرانو؟ لکه اوس حکومت تاسو دی په صوبې کې هم په وفاق کې هم په دواړه کې تاسو دې څه داسې یقینداني درته کړې ده که نه چې دا معاملات به مونږ ټیک کړو زر تر زر؟ زموږ څه کله غیر د اسد کیسر صاحب په خپله وویل څه پاټه دپاره موږ ډېر ښه ویژن دی، خو سوچ دی ډېر زر به انشاءالله د پاټه کوم بېروزګاره ځوانان دي او په روزګار لګېږي دلته په صحیح طریقې سره کوم ایجوکیشن سیسټم دی هغه به ټیکولی غواړو. او دلته څه کوم د امپلایمنټ مطلب نوکریانو 20,000 داسې دي هغه وکړل سره دا به مو ورته کېږي. پولیس کې به یې دو خلک خلو ټول ترقه کو. نو د هغو څه کومې خبرې دي نو شاید خدای دې وکړي چې دا خبرې مستقبل کې عملي رنګ راوړي. نو موږ ته خو اوس نه دویلی شي سره پی ټي آی دې شي سره سنجیدګي ښه دي. خو زه دا یم چې موږ څومره هم سینیر یو موږ کوم څومره هم منیسټرز دي که هغه د ایجوکیشن دی که هغه د هیلث دی که هغه د نور ډیپارټمنټ په کور چې دو د علاقو دورې وکړي په خپله د علاقې کې وایي سره کوم شي پوټنشل دلته شته دی، کوم شي ضرورت دی، یو کوم شی موږ دلته په ټایم باندې سیخولی شو. نو ځکه کله هم د دو دغې علاقې ته دورې شي د جرګې د وفا د ډیلیګیشن په صورت کې نو امید یې ذهن چې دو مو علاقو دپاره بیا څه کولی شي. دا تاسو د ایجوکیشن خبره وکړله، نو ایجوکیشن په حوالې سره تاسو په علاقې کې څه داسې کارونه شوي دي چې تاسو اپریشیټ کړئ چې یاره دغه کار ښه شوی دی؟ یعنی په دې کې لکه زموږ په وزیرستان کې کیډټ کالجز جوړ دي، 2 کیډټ کالجز نوي جوړ دي. تاسو طرف ته هم څه کیډټ کالجز یا ای پی ایس سکولز هم جوړ دي که نه؟ برکي صاحب ډېره د خوشحالي خبره ده او موږ دپاره د فخر خبره ده. تعلیم چونکې مخکې موږ په نامې باندې تعلیم و، لکه کوالټي تعلیم نه و، بچه به وزبستې به یې راوخیستل وبلله. او اوس د پاک پوش په صورت د دو په تعاون سره موږ په کورم ایجنسي کې 3 پیسه کولو شو په سنټر په لور په اپر کې. نو زه اوس دا یم سره په تعلیمي میدان کې په معیاري تعلیم کې موږ اوس قدم کېږدول. دا د اپریشیټ خبره ده سره موږ په علاقې کې پی سکول جوړ شو، تعلیم سره سره موږ تربیات موږ ډیسپلین موږ بچیو دپاره د روشن مستقبل یوه لاره کولا شوله چې هغه د ای پی ایس په صورت کې دی. عبدالخالق صاحب د تاسو ډېر خلک په خلیجي ممالک کې د مزدورۍ دپاره تللي دي او د هغو یو میجر ډیمانډ دغه و چې زموږ په علاقو کې چونکې 3G 4G یعنی د موبایل سہولت نشته چې د کور والا سره په دې جدید دور کې هم دوی خبرې نشي کولی او ټلیفون لاینز هم نشته. نو دې دپاره هم تاسو څه کړي دي د دوی سره چې کم خلک د دې اختیار لري هغو سره څه خبرې اترې شوي دي چې دوی به کله دغه بحالوي ټلیفون لاینز او د 3G 4G سہولت چې دی د موبایل؟ دا ډېر ضروري خبره ده. موږ خلک د یو پلور څخه خپل بچی نه خبرېږي چې زما بچی په څه صورت کې دی. یو کاس د خپل خاندان صورتحالو ته نه معلوم، حالاتو ته نه معلوم. یو کاس هغه د خپل مړي نه هم 4 یا 5 ورځې بعد خبرېږي. دا ډېره د افسوس خبره ده په وجه دې چې موږ زیاتره خلک مسافر دي او بیا موږ دوره ولیار علاقې دي چې که موږ چیرې خپل سړي سره خبرې کول دپاره وغواړو سره موږ سره خبرې وکړو هغه به ساده یو پړشینور ته رسي.
و دلته هر کم سوالات نشته چې موږ زنانه ښکاره طور باندې خپل بچي سره خبرې وکړو. حکومت سره دې حوالې سره موږ بار هغه کړي دي، گورنر صاحب سره مو خبرې شوي، سی ایس صاحب سره، او موږ دلته اوس کوم ډي سی صاحب دی، نو هغه خدای سره ډېر ضرب انشاءالله په کورم ایجنسي کې د جیز یا د یو پوند ایډیټور به لګېږي، او انشاءالله ډېر ضر به مو تاسو دې حوالې څخه خوشخبري هم درکوو چې دلته به کار شټو. نو امید یې مو دې بار باندې بار میا کوشش کوو لکه څنګه ته د خلکو ډیمانډ دی داسې هر کم مسافر نه هلته چې کوم لوکل هغه خلکو هم دا ډیمانډ دی سره مو خپلو خلکو سره رابطې اوسه یو بل حالاتو نه خبر شو. نو مو امید انشاءالله ډېر ضر به دې حوالې سره موږ هلته څومره سینیر ناست دي مو کوم مشران دي هغو دا خبرې باندې سنجیدګي خاصې ایم این ای صاحب چې کوم مو الیکشن نه مخکې هغه وعده هم کړې وه سره میاشتې د نن به زه دلته انشاءالله په ټاور باندې کار شټوم. ایم این ای صاحب ته هم دا وي سره کوم وعداتو خلکو سره کړي په کار دا چې ته هغه ته عملي اقدامات په اسلام آباد کې هم شروع کړي، په پېښور بیس هم شروع کړي، او د کورم انتظام په بیس باندې هم شروع کړي. په دې سره همدا مو نمایندګان دي، همدا د مو اواز اوچتوونکي خلک دي. نو که چېرې دا یې لږه نوره سنجیدګي واخلي انشاءالله دې کې به هغه سره مو هم سپورټ کوو، مو عوام به هم سپورټ مو خپل د منیر ورګزي صاحب ته دا ریکوست کوو سره دې مو ته شي ته دا سنجیدګي سره وکړي. دا د مو خلکو د مو مسافرو ډېره درینه مسله ده. موجوده حکومت د پی ټی آی چې کوم حکومت دی هغه په دې کیسو ډېر زور ورکوي چې د ټوریزم دپاره زموږ چې کومې علاقې دي د فاټ هغه ډېرې ښایسته علاقې دي. ستاسو په کورم کې هم دا شی کیدی شي داسې علاقې شته چې هغه د خلکو دپاره د ټور کولو دپاره ښې علاقې وي یا خلک پرې خوشحالېږي هلته؟ برکي صاحب هسې هر سړي دپاره خپله علاقه جنت محسوسېږي، خو زه به دا وایم په پاکستان کې لکه خلک یې چې سوات ښایسته علاقه ده وکي خبره چې به ښایسته علاقه وي، خو زه وایم که په پاټه کې وکسي کورمه بیا ډېره ښایسته علاقه ده د شنو غرونو په لحاظ سره د اوبو په لحاظ سره. او بیا زه یم که چیرې د مو سینیر داسې لپاره چې کوم توریزم دو نارال لګي دا هغه لګي اوس هم د دو یو توریزم پوینټ یې هغه کړی سره دلته مو هغه جوړ میکې وتی دی موږ پړچنور یو علاقه ده ډېره ښایسته توریزم دپاره ډېره ښایسته علاقه ده. نو غرونه لرو، قدرتي تویونه لرو، قدرتي ښایست دی. نو که چیرې دلته توریزم دپاره سرکاري سطح باندې ګیسټ هاوس جوړ شي، هلته د روډونو کومه جوال دی هغه کړلی شي واچولی شي، او دین علاوه چې هلته بقاعده څو هوټلې جوړ کړلی شي. زه یم چې کورم ایجنسي به ډېر زر ډېر لږ وخت کې د دنیا او د خلکو کومه توجه ده به دغې طرف ته شي. بلکې دا دی چې پاټه کې داسې نور هم ځایونه وي چې مختلف ایجنسیونه که چیرې دلته هوټلې جوړ کړلی شي، ټوریزم پوینټ جوړ کړلی شي، دې سره سره ګیسټ هاوس یې جوړ کړلی شي، نو ځین ډېر زر به د پاټه د خلکو د توجه مرکز جوړ کړی شي. بالکل صحیح جی. د تاسو علاقه چې دا د منشیات د کاشت په حوالې سره چې منشیات په دې کې د دې کاروبار هم کیږي یا لږ بدنامه ده، د دې څه وجوهات دي، څه وجه ده چې خلک دغه کارونه کوي؟ حالانکه پوهېږي هر سړی په حیثیت د مسلمان او په حیثیت د دغه چې دا کارونه ښه نه دي، خو بیا هم دا ولې کیږي؟ برکي صاحب که زه تانه پوښتنه وکړم سره اسلام آباد کې خلک چرس ولې نه کوي؟ ضروري خبره دی تا جواب بدلته سره د خلکو دلته سوچ دی. هغه خلک چې هغه چرس کوي، هغه خلک چې هغه منشیات خپل روزګار جوړوي، هغه واجه شی کېدلی شي. د خلک داسې کوي ویلي یو پټای دغه غنم کرلی شي، یو پټای دغه جوار زرغونولی شي، هغلته بیا چرس ولې کرلی شي؟ یو بچه دی په اسلام آباد کې چې هغه افسر جوړېدلی شي، هغه تعلیم حاصلولی شي، ایمو علاقې کې داسې ویلې نه کېږي. دا صرف سوچ خبره ده. سره مو علاقې خلک منشیاتو سره مینه لري یا مو خلک د منشیاتو کار ته توجه کوي، هلته بل څه روزګار شته نه دی، هلته پټي کې ته بل څه کرلی شي نه. ایمو چې کومه علاقه ده زه هلته خپل فصل لپاره سره نه شم وړلی، په کار دی که نه. هلته چې کوم زراعت ډپارټمنټ دی، هلته کوم فارست ډپارټمنټ دی، هغه هر رقم اکټیو نه دی چې څومره په کار دي. د مو علاقې کې زموږ هېڅوک نه غواړي چې زه منشیات کار وکړم. لکه څنګه اسلام آباد کې خلک په پټي باندې منشیات نشي کولی، داسې زموږ خلک نه غواړي. خو زموږ خلکو لپاره د روزګار څه مکان شته دی، د روپیو د ګټنې څه مکان شته دی. نو خلک غواړي سره دا شی چې هغه کوي هغه د هغو مجبوري دی. په دې چې موږ چې کله کور ړنګ لري، بچي دپاره تعلیم سهولات نه لري، هلته هسپتال نه لري، هلته نور سهولتونه نه لري، نو سړی مجبورا دغو کارونو دپاره بیا مجبور شي. نو موږ حکومت ته داسې که چیرې مو علاقې دپاره سروس سنټر ورکړلی شي د اګریکلچر طرفه،
چې هلته زمینداران رجسټر کېږي، هغو ته تخمونه میلیږي، هغو په کرندې باندې پیولی شي، هغو ته د هر یو فصل یو اهمیت ښیلی شي، هغه خلک د زراعت طرف ته راوغوښتلی شي، هغو ته د سوچ د هغو زراعت طرف ته جوړ کړلی شي. موږ خلک به ډېر زر د خپل پټي چې کوم دغه په غنم یا په نورو فصلونو یا په سبزیانو به آباد کړي. خو دې حوالې سره ښه دا چې څومره کمزوري د حکومت او د ډپارټمنټس دي، زموږ زمیندارانو ته هلته سهولتونه نشته، هلته د تخمونو، هلته د سري، هلته د ټریکټر، هلته سرکري چې کوم نور مراعات د اګریکلچر ډپارټمنټ هوالې سره رسي، هغه نه زموږ خلک ناواقف دي. بلکې شته نه په 1939 کې د زموږ زراعت ډپارټمنټ بنیاد په کورم کې ایښی شوی دی. 1939 کې تر نن ورځې پر په هغه ډپارټمنټ کې زه یو چوکیدار هم نه لرم د خپلې علاقې. نو تاسو په کورم کې د فاټا چې کوم اګریکلچر ایکسټنشن پروګرام دی د هغې څوک هم نماینده نشته؟ هلته چې کوم افسر دی هغو څخه مو ملاقات شوی دی، هغه چې زه بار بار په ډي پي کې د کورم دپاره د سنټر کورم دپاره سرویس سنټر ډیمانډ کوم، خو امپلیمنټ نه کېږي، منظوري نه رسي. نو زه همدا یم څه که چیرې د مو فنډونه ولیدلی شي نو مو فنډونه برابر مو په کاغذونو کې استعمالیږي، خو په پیل کې د هغه څه خوان نه ښیي، په پیل کې هغه ښکاره نه دي، لیدلی نه شي، هغه واجب خو به څه وي که نه. نو تر څو پورې چې ته مو یو شي کې انوالو نه کړې، یو شي باندې مو پوه نه کړې، د یو شي زه ګټې نه یم خبر، نو ما ته مشکل دی چې زه هغه کار شروع کړم. ځکه کله ما ته دغه ګټه وښیلی شي، دغه مستقبل ما ته وښیلی شي، لکه څنګه نورې علاقې کې خلک نور فصلونه کې رسي، موږ خلک به هم همدغه فصلونو ته توجه ورکړي. اوس خو به موږ تاسو نه ګیله کوو که نه، تاسو حکومت دی، تاسو اوس خپل حکومت کې دا دغه هایلایټ کوي که نه چې اوس هم دا کار نه کېږي، نو بیا به کله کېږي؟ دا وعدې خو تاسو د خلکو سره کړې وې. اوس هم چونکې حکومت دی په صوبې کې هم په هغه کې هم، نو موږ هم دا امید لرو چې تاسو به هم لږ ډنډه پکې پورته کړئ. عبدالخالق صاحب، د نوي حکومت د راتګ نه بعد ولې چې د دې مو 6 میاشتې وشولې او دوی فاټا ته ډېر زیات اهمیت ورکولو چې موږ به فاټا ته ډېر اهمیت ورکوو، د دې ترقي دپاره به دغه کوو، ستاسو په علاقه کې څه ترقیاتي کارونه هم روان دي که زړه په زړه ده چې څوک هم تپوس نه کوي؟ زه خو به دا وایم مبارکي صاحب، نوی حکومت خو پرې موږ ته څه داسې ثمرات په دغه ټایم باندې نه دي میلوي، خو اپریشن نه بعد د زموږ علاقې کې ترقیاتي حوالې څخه که زه وایم په ژوند کې اول ځل موږ کسو 1947 نه بعد اول ځل موږ خپل روډ کسو چې زموږ روډونه په صحیح معنو جوړي. پاک پاج په تعاون سره اوس په موږ علاقې کې چې کوم روډونه روان دي، څه مخکې به هغه روډونه و به تر کول خیستې مې لیدلو به مو بلین، اوس مو په خپل علاقې کې هغه روډونه کسو چې مو هغه مخکې په پېښور او په اسلام آباد کې لیدلو، معیاري روډونه کسو. مو اوس په خپل علاقې کې سکولونه کسو، څه مخکې به سکول جوړ شولو، خو څه درې میاشتې بعد به دغه سکول بیا هم هغه سرعت نه، اوس مو په خپل علاقې کې سکولونه کسو چې معیاري سکولونه جوړېږي، هسپتالونو باندې کار روان دي، هلته هسپتالونه جوړېږي، همدې سره واټر سپلای سکیمونه د پاک پاج په تعاون سره چې کوم روان دي، هلته اوس کار چې کوم دی معیاري شروع شوی دی. موږ دا که چېرې دغه شی مزید کنټینیو وساتلی شي، مزید جاري وساتلی شي، چونکې 1947 نه زموږ علاقې کې کارونه نه دي شوي، محرومه نامایوسه پاتې شو، نو موږ وایو چې دغه دور اوس د مایوسي ختمونې شروع دی، نو که دا دور لسې مزید وساتلی شي، موږ کوم ترقیاتي کارونه دي، یا چې د واټر سپلای سکیمونه شو، یا د موږ هیلث کوم ډپارټمنټ دی، هلته ډېر کمزوري دي. زه به دا وایم چې هلته چې کوم بیچون دی سټاپ څه نه لري، دوایي نه لري، بیا دغه شي جوړول ضرورت نشته. سکول کې که یو ټیچر دی هغه 21-22 سال په یو سکول کې تېروي، په کار دی د هغه د هم تبادله وکړلی شي، د هغه د مونیټر میکانیزم داسې وکړلی شي چې هر یو سکول کم از کم هغو ټچ کولی شي چې دې سکول څه صورت حال دی. د دې نه علاوه اوس د ترقیاتي حوالې سره په علاقې کې یو لهر روان دی، نو امید که دا لهر هغه شی موږ د کومې مسالې دي دا به ډېر ژر انشاءالله حل شي. په دې باندې موږ د علاقې چې موږ څومره افسران دي یا کوم ډپارټمنټ دی بالخصوص د پاک پاج هم موږ شکریه ادا کوو چې زموږ علاقې کې کوم ترقیاتي کارونه روان دي او هغه ډېر معیاري دي. امید لرو چې نور هم به چې کوم معیاري کارونه دي چې د علاقې خلکو سره د علاقې خلکو مشکلات کمونې سره تعلق ساتي، امید دی لکه واپډه شه په هغو باندې اوس هغو کار شروع کړی چې هلته علاقې کې واپډه لیدونه دوستي دي، روډ شولو، واټر سپلای سکیم شولو، دو ایجوکیشن طرف ته اوس کارونه روان کړي چې موته ته ویل چې پی سکولونه جوړ شولو، په سنټر کورم کې ټي ایچ کیو هسپتال جوړ کړلی شولو. نو دا زموږ دپاره زموږ خلکو دپاره ډېر خوشامد خبره ده. ستاسو ډېره مننه چې زموږ سټوډیو ته راغلی او خپلې ټولې خبرې هم شیر کړلې زموږ سره هم او د هغه خلکو سره هم چې کوم تاسو کتل غواړي. ډېره مهرباني، ډېره مننه. ډېره مننه برکي صاحب، خوشحاله آباد بریالي اوسه. قدرمنو، دا پټان عبدالخالق
او مونږ دا غواړو چې تاسو خپل فیډبیک هم مونږ له د کمنټس په صورت کې راکړئ او دا زمونږ چې کوم ویډیوز دي که تاسو ته خوند درکوي نو شیر کوئ هم. دې سره اویرنس راځي په عوامو کې، په خلکو کې د علاقې مسایل او د دې نه اقام بالا هم خبرېږي، هغه خلکو ته هم دا خبره ورسي چې کم خلک د دې کولو پابندي یعنی د دې کارونو کولو اختیار لري نو کېدای شي د تاسو د دغه سره دا خبره هغه خلکو ته په اساني ورسي او د دې نه څه د خیر ذریعہ جوړه شي. ډېره مننه، ډېره مهرباني.